بسم الله الرحمن الرحیم. زه اقبال حسین د بازار حالاتو اوس وګرځېدلو. یو کسب نه دی، دا ټول کسبان دي. څه یوه ماشوم ته مو پیسې ورکړي 1500 روپۍ، هغه په نامې داسې غوښه ورکړې دی چې هغه چوک سپیو ته نه چوي. آیا دا ظلم نه دی؟ زه د وخت سرکار ته دا یم ایسي دی ډیسي دی، ته خو کرسۍ باندې ناست یې. غریب خلک دار شولو. بازار ته راشي مطلب دی چې مالګه نه میلویږي. دا ظلم نه دی؟ ویلې مو پاکستانی نه یو، ما اندوره حق لرو پاکستان باندې ما قربانی شته. مو هغو ادارو ته هغو توکترو ادارو ته مو دغه ریکویسټ کوو، سوال کوو چې تاسې خو لږ بازار ته راوځئ، د غریب سړي لږه پوښتنه خو وکړئ چې غریب سړی څنګه دار د لیارې باندې ریاست لاره نشي خلاصولی. دا ډیره د افسوس خبره ده. خو بیا هغه باوجوده مو صبر کړی دی، مو د پاکستان دفاع کړي دی، مو د دغې خاورې دفاع کړي دی. په کار دی ګورنمنټ د راوځي، مو د انجمن سیکرټري هغې ته مو ریکویسټ کوو چې کمیټۍ ته جوړه شوې دی، هر دوکاندار باندې ته مطلب دی چې وګرځېږه، ته پوښتنه وکړه چې غریب سړی ویلې دار بدار ورځې سره مخامخ دی. مو بیا یو ورته سوال کوو چې کوم هغه تحریک دی، هغه انجمن دی، هغه کومې ادارې دي، هغه د راوځي دغو دوکاندارانو والانو د پوښتنه وکړلی شي. دوکانداران مطلب دی چې دعوې کوي چې زه د داسې شی ورکوم، زه داسې ورکوم، خاورې ریده ورکوي. دا درویغ دی. کوم سړی انټرویو کوي زه ورته ښیم، دوکاندار ورته ښیم چې هغه د کوم ظلم کوي، کوم ظلم سره مخامخ دي. یو غریب سړی دی، هغه سیر چیني خستی شي، هغه بیجې نشي خستی. په کار دی هغه ته 15 سیره چیني ایښې وي، خپل ریټ څه ورته میلاو شي. او بیا زه یې ورته ریکویسټ کوم هغو ایسي ته ډیسي ته چې هغه یایي چې دوایانې شته. ایما خپل هغه ورځې سپتال کې وفات شوه. څه وجې نه؟ دوایه وجې نه. 170 بچي وفات شولو. څه وجې نه؟ دوایه ولاسونه، دوایه نه میلاویږي، لیارې باندې. دا د ریاست نه کمی دی. په کار دی بھرپور ایکشن د وښیي. ډېره مننه. والسلام علیکم ورحمت الله.